وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. در رمضان المبارک دریم جمعه ده. پنن جمعه باندې پدریو موضوعګانو باندې مختصری خبرې. یو دا چې پر رمضان المبارک کی یو روزدار ته سړی روزه ماته والی پدې کې څومره اجر او ثواب دی. دویم دا چې پر رمضان المبارک کی اخیرنو 10 ورځو کې اعتکاف کول داغي بعضی ضروری مسائل. او دریم دا چې پر رمضان المبارک کی صدقه فطر ورکول، فطرانه یا فدیه ورکول او داغي بعضی اهم مسائل. میاشت د رمضان المبارک دا ډېر لویه میاشت ده، خپل برکات لري. د دې مبارکې میاشتې په برکاتو باندې مخکې موږ څه بیانات کړي. مختصر بیان او مختصر فضیلت د دې میاشتې مبارکې هغه دا دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، د صحیح بخاری شریف روایت ته صحیح مسلم کې ذکر دی د مرویات د ابي هريره رضی الله تعالی عنه نا د الله محبوب مبارک فرمایي، اذا جاء رمضان، کله چې میاش د رمضان المبارک راشي، د میاش د رمضان المبارک داخله شي، فتحت ابواب الجنه. مبارک فرمایي په دې میاش دی پراتک باندې باری تعالی د جنتونو تمام دروازې خپل بندګانو ته پرانځي. دا څومره لوی کرم دی د خدای، څومره عظیمه مهرباني ده. د دې میاشتې پراتک سره باری تعالی د تمام جنتونو دروازې د خپل بندګانو مؤمنانو ته پرانځي. او بیا ورپسې فرمایي دویمه جمله کې، وغلقت الابواب، وغلقت ابواب النار، وغلقت ابواب النار. مبارک فرمائی د رمضان المبارک پر اتک باندې د تمام جهنمونو دروازې باری تعالی بند وګرځي، تمام د دوزخونو دروازې بند شي او د تمام جنتونو دروازې پرانستې شي. وصفدت الشیاطین، او څومره چې سرکش شیطانان دي الله تبارک و تعالی دا تمام شیاطین دا اونیسی د فرشتو په لاسو باندې. لکه یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله میاش د رمضان المبارک داخله شي، باری تعالی حضرت جبریل علیہ السلام ته او یو جماعت د فرشتو ته امر وکړي چې تاسو زمکه تخکت شئ او دا تمام سرکش شیطانان راونی سي په زنجیرونو باندې وتړئ او په سندونو دریابونو کې واچوي، دې د پاره چې دا شیاطین زما په دې عبادت باندې دا عبادت او روزي خراب نه کی. نو مبارک فرمای په دې روایت د بخاری کې، وصفدت الشیاطین، په دې میاش د رمضان المبارک کې د دې میاشتې پر اتک سره دا تمام سرکش شیطانان اتړل شي، په سندونو دریابونو کې واچول شي، دې د پاره چې په عبادت او روزي خراب نه کړل شي. اوس ګوره دا د دې میاشتې هغه فضیلت دی کنه، څومره عظیم برکت. د تمام جنتونو دروازې پرانستې، د جهنمونو دروازې بندي او تمام سرکش شیطانان وتړل شي. دا څومره عظیم فضیلت د دې میاشتې دی. ځکه په دې باندې خبرې وګدوم ماره به خبره بل طرف ته لاړ شي. لنډه دا ده چې دا میاشت مبارک د ډیرو برکاتو د فضیلت والا میاشت ده. د دې میاشتې د اهمیت د لګزان خبروي او په دې میاشت کې سنا سب بندگی او عبادت د الله تعالی کوي، بالکل غفلت پکې می اختیاروي. ګوره یو حدیث مبارک کې داسې راځي، د ترمذی روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله میاشت د رمضان المبارک راشي، په دې میاشت مبارک د رمضان المبارک کې وینادي مناد یا باغی الخير اقبل،
مبارک فرمائی دا اللہ تعالیٰ دا خوانا یو آواز کون کے آواز کی یا باغی الخیر اقبل یعنی یا طالب البر اے دا نیکی طالبہ روڑان دی شادا دا نیکو میاشت دا دیر مبارک میاشت دا او بیا دا آواز کی ویا باغی الشر اقصر او اے دا گناہ طالبہ اے دا گناہ خریدارا رستو شازک دا گناہون میاشت ندا دا دا غفلت میاشت ندا دا دا نافرمانو دا عصیان میاشت ندا نو اے دا نیکی خریدارت ترا مخی شا او اے دا گناہ خریدارت رستو شا دا آواز دا رمضان المبارک پا داخل دو سرا پا دی میاشت مبارک کی دا ناریوی والے کی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اللہ دا خوانا یو آواز کون کے دا آواز کی چه اے دا نیکی خریدار روڑان دی شا و اے دا گناہ خریدار رستو شا خواب دا غرنگ چی کم دے حدیث مبارک کی دا سم رازی چی دا میاشت مبارک داخل شی نبی علیہ السلام فرمائی روزانہ دا روجدار دا پارا ہر ورز سحرنا ترماخام پوری دا روجدار دا پارا دا اللہ تعالیٰ پا دربار کی واستغفر لہو کل یومن ہر ورز دا روجدار دا پارا بخن غواڑی 70,000 ملکن او یا ذر فرشتی دا یو روجدار دا پارا دا اللہ پا در کی دا بخن و دا مغفرت دعاگان غواڑی دین دا میاشت یا اہمیت ظاہری گی چو دومر لوی میاشت دا جنتون دروازی پرانستے شی دا جہنمون دروازی بندی شی شیطانان پا کی اتڑلی شی آواز کا ان کے دا اللہ دا خوانا مقرر وی آواز کے دا نیکی خریدارا رامخ کی شا دا گناہ خریدارا رستو شا او یا ظرف فرشتی دا یو رجدار دا پارا دا اللہ پا در کی دا بخنی و دا مغفرت دعاگانی غواڑی سوچ پا کار دے دا عباداتو میاش دا کم تجارت گٹ چی غٹ وی نو پاغت تجارت کی تاوانم یا غٹ وی پا دی میاشت کی دا نیکو اجر دیر زیاد دے نو چی کم انسان پا دی میاشت کی غفلت کوی کم انسان دا دی میاشت دا عباداتو نا بے پرواہیانی کوی نو آغا انسان دا پارا بیا عذاب دا خودم دیر سخت و غٹتے گو یاد ساتے اللہ دی مونگ دا صحیح بندگی و دا عبادت توفیق را نصیب و گرزولی کی دا خود دی میاشتی پا فضیلت باندې ما مختصری یو سو کلمات یو سو خبر اڑان دی کی نور باقی دا موضوع ذکر نگرزو که پا دی باندې زیادی خبری کوم نو رستو مونگ سر ٹیم بیا نوی دا نور خبرو دا پارا ٹیم مختصر دے ماویل زبا پا دی جمعہ باندې پا دریو موضوعگانو خبره کهو اولا موضوع می دوٹا کلام چی پا رمضان المبارک کی اطعام الطعام چاہتا روٹے ورکول رجیمات ورکول دا میاش دا مواسات دا میاش دا صبر دا میاش دا ایثار دا میاش دا اللہ تبارک و تعالی دا بندگی و دا عبادت میاش دا پدی کی مونگو تاسی لسپ کار دی گورا پدی میاش تا کی جسمر وستی کی گی نو دا بل مومن مسلمان سر اخلاص کوا لاس دی کولو چلوا پا صدقہ و خیرات کی او پا خپل اہل و عیال باندی پا خرچک کی با بالکل شمتیانا کی ولی اللہ محبوب مبارک فرمائی ذکر دا سی میاشتا یزاد فی رزق المؤمن فیہ پا دی میاشتا کی اللہ تعالیٰ دا مومن مسلمان پر رزق کی اضافہ کی دا مومن مسلمان دا رزق اللہ تعالیٰ پا خپل فضل سر زیاد و سیوا گرزئی برکات پا کی پیدا کی نگورا پا دی میاشتا کی پا خپل اہل و عیالم لاس کلو چلوا او دا خدای پنامہ ورکڑا او صدقہ و خیراتم لاس کلو چلوا بعضی مشرانو بویل استازانو صاحبانو چیار یو سڑی زکاة ورکوی اغل پکار دی چی دا خپل نصاب دا رمضان نا شروع کیو پر رمضان کی دی بیا ختمی ہے روجہ پر روجہ باندې زکاة ورکو ولی وی دا میاش دا سی میاش دا نبی علیہ السلام فرمائی چی کم انسان پا دی کی نفلی عبادت کی اللہ تعالیٰ دا فرضی عبادت برابر ثواب ورکی او چی کم انسان پا کی یو فرض ادا کی نو دت اللہ تعالیٰ دا او یو فرض و ثواب ورکی تو چی تابان زکاة فرض دے او تب دی میاشت کی یو زکاة ورکی نو ستا پا عمل نامہ کی اللہ تعالیٰ دا او یو زکاة ورکولو اجر و ثواب لکلو یاد ساتا او که یو سڑے پا کی نفلی صدقات کئی نو مم دیر غورا دا نفلی صدقی کی سمر اجر دے اس اغیل راشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا یو حدیث کی فرمائی امام نسائی اور امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے دے مبارک فرمائی من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيء دا اللہ محبوب مبارک منگو تاسی تا سمرخ کلیو
یو نسخه را توخلا مبارک فرمای کوم انسان چې روزدار ته روزه ماته واخلي ته یو روزدار دی یا په خپل کور کې ملمکو روزه ماته دی ولا ورکو او روزه دی داغه روزه ماته دی افطار پارټي نن سبا مونږ تاسو خلک وایو تا دی په خپل ځکه تنظیم کو نیکان خلک دراغوند یا ته یو روزه ماته والی او روزدار لور کې چې ول تاسو نن په دې روزه ماته کوي د الله محبوب مبارک پر اختینی زبان مبارک فرمایي د هغه روزدار د روزي چې څومره اجر او ثواب هغه ته خپل ثواب ملو شو خدا هغه د ثواب برابر ثواب الله تعالی په دې روزي ماته باندې در نصیب ګرځي داغه د روزدار د روزي ثواب الله تعالی درکې دلته دا یو خبره په ذهن کې واچوي توجه مشته کمزوري ده توجه شته بعض یارانو سم داسې غافل دي لږ ویښ کې نه ګوره زمونږ استاد روزي او د نیکانو پاکانو د اهل الله پر رجوع کې د ځمکې او اسمان فرق وي زمونږ استاد روزي سوي بس صرف امساک وي خوراک او اسکاک نه کو نور د سترګې ګناه کو د غوږ ګناه کو د خلی ګناه کو د لاس ګناه کو د خپې ګناه کو پسړو ذهن مغافل وي د باری تعالی نه هر چې اهل الله دي د الله صحیح عباد دي نیکان صالحین دي نو د هغه مبارکان روزه په صحیح معنا کې روزه وي نبی علیہ السلام مبارک په یو حدیث مبارک کې فرمای ليس الصيام من الاكل والشرب روزه دانه د چې خوراک او اسکاک پری دي یوازې روزه دي ته نشي ویلې چې ته خوراک مکه وسکاک مکه انما الصيام من اللغو والرفث مبارک فرمای په حقیقت کې روزه دادا چې ته فضول خبرم پکېونه کې ته بهوده او کمزور خبرم پکېونه کې هیڅ یو بیکاره د ګناه ذری برابر کارونه کې لا یعنی پکې تمام پرېګ دي فضول کارونه پکې نه کې او د اتباع د شهوات پکېونه کې روزه اصل کې دغه تویل شي روزي فلسفم دا باری تعالی چې په کوم آیات کې په مونږه تاسو باندې د رمضان د روزي د فرضیت حکم را لګلې په سورۃ البقره 2 سپاره کې دغه آیات اخیری جمله صدا الله فرمایي دي د پاره ما په تاسو روزي فرض کړی دي لعلکم تتقون خیږي چې تاسو په دې سره تقوادار او ګرځيږئ د روزي فلسفه مقصد هم دا دی چې موته تقوادار جوړ شو نو غرض د خبرې می دا دی زمونږ استاد روزي خدغه سي کمزوري روزي دي هر چې د اهل الله روزي دي نو دغه په صحیح معنا کې روزه ده اوس د یو روزدار د روزي څومره اجر دی هغه که بیا بیانوم دې طرف ته زمنو خبره به ما نډي روګدل اړش ماړم به کې د رمضان څخه فضیلت مختصرا بیان کو اوس ته یو نیک انسان وګوره د خدای یو دوست وګوره تقوادار خلک وګوره او په دې روزه کې روزي ماته ولا ورکوله یې خپل کور ته روغ وړو ملمانی کا یو روزي ماته ولا ورکا یې روغ وړو یو شپې د پاره ملمانه کا د هغه د روزي چې څومره اجر دی باری تعالی به دغه عمر اجر او ثواب هغه ته خو ورکی خداغه د روزي برابر ثواب الله تعالی په دې روزي ماته در نصیب وګرځولې وردا سګرانه خبره نه ده د په دې له وضاحت بدر تمخ کې بیا وسوکما دویم نمبر روایت کې دا سی راځي مبارک فرمای امام تبرانی په کبیر کې دا روایت ذکر کړي معجمی کبیر کې مبارک فرمای من فطر صائما على طعام وشراب کوم انسان چې روزدار ته روزي ماته ورکی یا روزدار لا خپل کور کې د ملمکو روزي ماته دی ولا تیار څه طعام دی تیار کو څه شربت وغیرہ دی تیار کړي او بو وغیرہ یا په شودو نبی علیہ السلام فرمای من حلال خو شرط دا دی چې ته دا کم روزي ماته ورکی یا دا روزدار راغواړي دا د کسب حلال نوي حلال مال نوي د حلال مال لا نو مبارک فرمای دغه روزدار باندې صلت علیه الملائکه فی ساعات شهر رمضان دغه روزدار د پاره د الله په در کې د ماه رمضان په دې ساعتونو کې په دې لحظو کې د فرشتي ول د بخښنې د مغفرت دعاګانې غواړي یاد ساته ته چاله روزي ماته ورکی د الله په در کې تا د پاره د مقرب فرشتي د الله تعالی نه د بخښنې دعاګانې غواړي لکه ما مخکې حدیث مبارک درته بیان کو د ابن خزیمه مبارک فرمایي واستغفر له كل يوم 70000 ملک او یا زر فرشتي ول د الله تعالی په در کې د بخښنې د مغفرت دعاګانې بیا غواړي یاد ساته دا څومره لوی اجر دی بل طرف ته وګوره بیا مبارک فرمایي وصلى عليه جبرائيل ليله القدر جبريل عليه السلام د دغه روزي ماته ورکون کې د پاره د الله محبوب فرمایي روایت د معجم کبیر د تبرانی دی مبارک فرمایي د دغه روزي ماته ورکون کې د پاره جبريل عليه السلام په شپه د ليله القدر د الله تعالی په دربار کې د بخښنې د مغفرت دعاګانې غواړي د ليله القدر په شپه د بخښنې دعا غوښتل او بیا چې خله د جبريل وي
علیه السلام د تمام فرشتو مقربه فرشتہ، د تمام فرشتو سردار فرشتہ، دا د هغه چا د پاره د بخښنې دعا غواړي چا چې په رمضان المبارک کې یو روزدار ته یو روزه ماته ورک. ګوره دا میاشت د مواسات ده، دا میاشت د ایثار ده، دا میاشت د صبر ده، دا میاشت د نیکو میاشت ده. یا باغی الخیر اقبل، اے د نیکي خریدار وړاندې شه، اوس په دې کې نیکو تم لو تړه. دغه رنګ ورپسې روایت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وصاف ومن خواب کوم انسان چې روزدار له روزې ماتې ورکي صافحه جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام، دغه انسان سره به جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام په شپه د لیلة القدر باندې ستړي مشي مصافحه به ورسره کوي. اوس دا چې ته به پوهېږي او که نه پوهېږي نو هغې سره غرض نشته، خو د جبرئیل علیه السلام مصافحه به در سره کېږي. ها د دغه مصافحې بیا اثار په حدیثو کې ښودلی شوي دي. اوس ګوره د مو ستا په اوږو باندې دوه فرشتې ناستې دي، کرام الکاتبین ورته ویلی شي. دغه کرام الکاتبین زمو ستا په اوږو باندې ناستې دي، خو مو تا ته دا محسوسېږي نه چې دلته فرشتې ناستې دي. دا فرشتې د ورځې سهار په ټیم راځي، مازدیګر دی لاړې شي، ماښام مازدیګر نورې راشي، د شپې را سره یو توک فرشتې ډیوټي کوي، د ورځې بل توک را سره کوي. دا بدلېږي د مو ستا په اوږو دي، خو مو تا ته د دې اندازه نه کېږي. دغه رنګ جبرئیل علیه السلام به تا سره خامخا ستړي مشي کوي، مصافحه به در سره د یو روزې ماتې په عوض کې کوي. د دغه مصافحې که ته پوه نه شي خو اثر دا دی. الله محبوب فرمای چا سره چې جبرئیل علیه السلام مبارک مصافحه وکړي، مبارک فرمای د چا ومن صافحه جبرائیل علیه السلام یرق قلبه، دغه انسان زړه نرم وګرځيږي، د په زړه کې رقت پیدا شي، د په زړه کې هغه نرمواله راشي، زړه د الله تعالی د خشیت نه ډک وګرځيږي، د الله تعالی د ير نه د زړه ډک وګرځيږي. او مقصود هم دغه شیز دی چې د الله تعالی ير د زړه د مسلمان ته راشي، د زړه د مسلمان د خدای د وجه نه نرم وګرځيږي، د الله تعالی د خشیت د وجه نه او د دې سترګو نه اوښکې لاړ شي، دغه مقصود دی. اوس دلته مبارک فرمای وتکسر دموعه، د سترګو نه به اوښکې د الله تعالی د ير نه زیاته ځي. حدیث مبارک کې وایي د کومې سترګې نه چې د الله تعالی د ير نه اوښکه توی شوه، په دغه سترګه باندې اور د جهنم الله حرام وګرځولو. یاد ساته یو هغه سترګه چې په جهاد کې دا شوګیره اختیار کړي، یو مجاهد جهاد ته لاړ او د جهاد د اسلام په دفاع کې د کفر په خلاف باندې ولاړ دی، او د شپې مجاهدین آرام کوي، دا مجاهد ولاړ دی شوګیره کوي، په دغه سترګه د شوګیره کوونکي مجاهد باندې اور د جهنم حرام دی. دغه رنګ هغه سترګه چې د کمې سترګې نه د الله د ير نه د خشیت اوښکې تویېږي، په دغه سترګه باندې اور د جهنم حرام دی. یاد ساته دغه رنګ مبارک بیا فرمایي یو صحابي مبارک نه نبی علیه السلام مبارک، یو صحابي د نبی علیه السلام مبارک نه تپوس وکړو. صحابي مبارک نبی علیه السلام ته وایي قربان د الله محبوبه دا صحابی څوک دی؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ. سلمان فارسی سے فرمائی ما تپوسو کو فقلت ما ورتویل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت من لم یکن عنده، ما ورتویل چې قربان یو سړی غریب وي، دومره وس نه لري چې یو روزدار ته پوره روزې ماتې ورکړي، پخوا غربت زیاتو. ما ورتویل چې قربان یو سړی غریب وي، دومره وس نه لري چې یو روزدار ته روزې ماتې ورکړي. زه تاسو ته د روزې ماتې ورکولو طریقه ښایم، توجه مشته دی حدیث ته بیا راځم، دلته لږ وضاحت درته کوم. یو روزې ماتې روزدار ته ورکول څه ګران کار نه دی. سړک ته لاړ شي یو کیلو غوښه والا، یو کیلو غوښه نن سبا تقریبا 500 روپۍ ریټ دی، یو کیلو غوښه والا. او په دې کچم گاونډ کې غریب وګوره، یتیم وګوره، کونډ او مسکین وګوره، دیندار خلک وګوره، او دا ولا ورکوي، دا بیګاله خپل ځان ته پخه کې په دې به روزې ماتې کوي، په دغه نیت ولا ورکا. تا خو روزې ماتې په دغه نیت ورکو 500 روپۍ د هېڅ ګران کار نه دی. که دا اوس نه لري نو په 350-400 روپۍ باندې یو بچی والا او هغه حلال کو پاکي کو ولا روړه ولا ورکوي، دا والا په دې باندې بیګاله روزې ماتې کوي. که دا اوس هم نه لري نو په 200-250 روپۍ یو کیلو کجوري والا او هغه روړو دلې ورکوي، دا والا په دې به روزه ماتې. که دا اوس نه لري یو کیلو چینی را والا یا د روح حفظي یو بوتل والا او یو طالب العلم وګوره، یو دیندار وګوره، یا یو کونډ وګوره، یتیم وګوره، غریب وګوره، یو پاک انسان وګوره، او هغه دا شیز ورکه ورته دا والا او په دې باندې روزې ماتې کوه. نو ستا د خوانه چې دا کم روزې ماتې دته ملو شو، کجوره ده یا چینی دي یا روح حفظه ده یا چرګ دی یا غوښه ده یا ورجې، یو کیلو ورجې په 1.5 روپۍ دي، هېڅ ګران نه دی. دا والا په دې روزې ماتې کوه، هغه له تا دا ورکړه. نو په دې دومره لږ معمولي صدقه باندې نبی علیه السلام فرمایي تا ته الله تعالی د هغه د روزې برابر اجر او ثواب
هم درکې. تا د پاره د الله په در کې فرشتي د بخښنې دعاګانې غواړي. تا د پاره په شپه د ليلة القدر جبريل عليه السلام دعا د بخښنې غواړي. تا سره به جبريل عليه السلام مصافحه هم کوي. داغه د مصافحه علامه بداوي چې ستا په زړه کې به نرمواله پیدا شي او ستا د سترګو نه به الله تعالی د ير نه اوخ کې توې دلته تلیدل شروع ګرځيږي. یاد ساته اس ګران کار نه دی. کډیر غټ خیرات او صدقه کې خو یو 500 روپے به دی ولګي. پدې باندې تخپل خیرات نشي ګټلې. فزول خرچه زمو استاد لاس نه صبر کیږي. ته خو لک سوچو که ته په یو موبایل باندې د میاشتې څومره پیسې لګي. د دې موبایل فری کولو د پاره د میاشتې پیکیج د پاره څومره خرچه پکې. خیر دی یو میاشت لګي دی موبایل سره دی گزارو کا. دا پیسې یو غریب لور کا، دا یو یتیم لور کا، دا یو کونډه لور کا. په دې باندې یو مسکین له صدقه او خیرات واخلا. د روجماتي بندوبست ورکوي دا واخلا په دې روجماته کا. سلمان سے فرمای هغه وخت غربت ډیر وي. ما د نبی علی السلام نه پوښتنه وکا. ما ورته ول د الله محبوب یو سړی دا وس نه لري، دا وس نه لري چې د چاله پوره طعام او روجمات ورکی. وای ما ته نبی علیه السلام فرمای ک یو سړی دغه عمر وس نه لري چې پوره روجمات والی یو روجدار لور کی، نو کدی دومره وس لري چې هغه د پاره یو لپا یا یو نوړه طعام راوالی ولې ورکی. د الله محبوب فرمای په دې باندې الله تعالی دغه اجر او ثواب ور نصیب ګرځي ورته. سلمان سے فرمای ما ورته ول چې قربان ک یو سړی د یو نوړه وسم نه لري، د یوې نوړه د یو نوړه وسم نه لري، دومره غریب وي. بیا نو نبی علی السلام راته وی چې د یو ګلاس اوبو یا د یو ګوټ اوبو وس خو بلري په بو خو څه پیسې نه لګي. د یو ګلاس وبراوالي یا د یو ګوټ وبراوالي فشربت مما د یو ګلاس یا لګي غونتی وبراوالي کدور اس وس نه لري. دا لګي وبد د روزدار له روزمات کې د الله تعالی پر رضا باندې ورکی. په دې نیت باندې چې مال الله تعالی په دغه اجر راکي. زموږ دومره خپل دین دی چې ته نور وس نه لري، د ګلاس اوبو وس لري. په دې تعالی الله تعالی دغه مذکور اجر در نصیب ګرځي. درته یاد ساته مونږ هر سړی دا وس لرو. کډیر غریب یو دیاړي مار وي. مثال خبره هم دا وس خو لري چې ته چاله دوه کجوري والو د خدای په نامه ولا ورک. دا څه ګران کار خو نه دی. د یو لس روپو سواله ولا ورکا. دومره ته به وس خو باندې یار په دې زمانه کې هر سړی سوچ ځان سره وکړي. زما دې خبره ته لږ متوجه شي. د غرنګ نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک بل حدیث مبارک کې دا سه راځي د ابن خزیمه روایت ته. نبی علیه السلام فرمایل من فطر فيه صائما یعنی فی رمضان، کم انسان چې پر رمضان المبارک کې یو روزدار ته روزمات ورکی کان مغفرۃ لذنوبه. دا یو روزمات ورکول ستاد عمر پر د ګناہوں د پاره الله تعالی کفاره وګرځول کی. په دې روزمات الله ستا ګناه معاف کی. او بیا فرمای وعتق رقبه من النار. او په دې روزمات ورکول استاد گردن او د غاړه الله تعالی د اور د جهنم نه آزاد کی. او بیا فرمای وکانه له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شيء. او مبارک فرمای ستا په دې یو روزمات ورکول باندې د هغه د روزي برابر ثواب هم الله تعالی ته در نصیب وګرځول کی. صحابي فرمای ما ورته ویل چې قربان مونږ هر یو صحابي دومره وصل لري. باز ډیر مسکینان دي د دوه کجورو وسم نه لري. قربان مونږ څه چلو کو. وای نبی علیہ السلام راته ویل یعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمره او شربة ماء او مسقة لبن. وی مبارک راته فرمای کچا چاله یو کجوره ورک نور وس نه لري، صرف د یوې کجوري وس لري. خبره د وس خبره کوي درته. کستا وس زیات وي ته کجوره ورکینو پاغه ستا غاړه نه آزادېږي. ته چې وس لري نو ته د خپل وس مطابق به ورکی. کوم سړی چې وس نه لري نو کاغه یو کجوره ورکی یا یو ګوټو به ورکی یا یو ګوټ په چاله ورکی. مبارک فرمای په دې یو ګوټو بو یا پیو یا کجوره ورکول باندې ستا مخکینی ګناهونه الله معاف کی. ستا غاړه الله د اور د جهنم نه آزاد کی. او داغه د روزي برابر ثواب الله تعالی در نصیب وګرځول کی. اسی دا خو می د روزماتي ورکول بارکی مختصر یو سو خبرې څومره اجر دی پکې. که زه په دې موضوع هر څومره مخکې مزل کوم نو مزل پې کېدی شي، خو ما سره د ټیم د کمی د وجې نه چې وخت را سره کم دی نو لہذا زه مخکې په دې باندې نورې خبرې نه کوم. دویمه موضوع د نن ورځ چې دا نو هغه د رمضان المبارک په میاشت کې اعتکاف کول دی. اعتکاف سنت موقت دی خو علی الکفایه. رمضان المبارک د شلمی روجی د مازیګر نه بعد د ماخام داخليدون وړاندې چې لا ماخام داخل شوی نی دا غین وړاندې با د الله تعالی د کورونو په یو کور کې یو مسجد ته تراشی او پنه د اعتکاف مسنون باندې د سنت اعتکاف د رمضان المبارک د اخرنه لس ورځو اعتکاف پنه باندې په جمعات کې کینی. د غلس په لس ورځې باته په جمعات کې تیرې. د دنیا
د غمونو نه بزان وزګاره د الله تعالی بندگی په یکسویا سره کې په توجه سره به الله تعالی بندگی کې عبادت بکې د اعتکاف مقصد د الله تبارک وتعالى رضا حاصلول دي د اعتکاف مقصد د الله تعالی خوشنودي او رضامندي حاصلول دي مطلب می دا دی چې کله یو اعتکاف کوون کې اعتکاف تکینی نو دی به د رمضان المبارک په شلم روزه باندې د رمضان المبارک په شلم روزه د مازیګر د مانځنه بعد د ماخام د منځن وړاندې په نیت د اعتکاف د خپل اعتکافګاه تراشي که زنانه کینی خپل کور کې هغه ځای کې چې دی مونږ د پاره مختص کړي وي کومه کمره کې دنه د منځ د پاره ځای وي نو بس همدغه کمره کې ځان ته پردیو لګي همدغه ته د کینی او کنه نه کینی نو دی به جمعات ترازي د جمعات په حدود کې بکینی هغه مسجد چې هغه جامع مسجد وي اډیر غوړ او بهتر دی چې پاغي کې سړی اعتکاف وکي او بیا اعتکاف کول چې کله انسان کوي نو د مازیګر نه ول غسل وکړي پاکه جامع واغوند خوشبو لګو مستحب اعمال دي بیا راشه د ماخام داخله دون وړاندې په جمعات کې اعتکاف تکینا اعتکاف کی اجر څومره دی د الله تعالی محبوب مبارک فرمای حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې د امام حسین سے زوی دی د حضرت علی سے مبارک نسه دی د مبارک نه روایت دی نبی علی السلام مبارک فرمای من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین مونږ تاسو خو حج پسې لګیایو منډي وو خبره دا یو سړی اجباری د دیوي چې یار زه حجونو کوم ما نه خدای راضي شو مال خدای په ثواب راکړي یار عمرې له تلې ودا مې ډېر غټ ارمان دی پسلو باندې وایو کنه وایو جواب را نه غي روزه خو نه دني ولي غلی په ډېر پاتې شنو زمل زم شکی شوما روزه مو دا زمام روزه دا کړ تاسو نه د ما आवाज ګورې تیز دی لکه په مینه به جواب راکوي نن سبا خلق د عمرې ارمانی دي کنه دي ارمانی یا الله چې د چا به ارمانی بیا ولا په دایری د ادب کې او په شرف د قبولیت سره ولا بوت لریکا چې څوک به امین وي خدای هغه حج د بیت الله لم بوت لریکا اوس د روجي خو مرب د عمرې خو ډیر ارمان دي د حجونو مو ارمان دي که حج لته نشي عمرې لته نشي نو د الله تعالی محبوب مبارک درته یو خط طریقه خو دلیدا مبارک فرمای کم انسان چې د رمضان المبارک په میاشت کې لس ورځې سنت اعتکاف کی د دې میاشت اخره د لس ورځې یادې کان که حجتین و عمرتین په دې یو اعتکاف باندې باری تعالی د دوو قبول شو حجونو او د دوو قبول شو عمرو ثواب ورته الله ور نصیب ګرځي دا د بهقي حدیث دی نو کومري له نشتلې او حج له نشتلې او وس دی نوي او کبي لاړ شي اعمال سیئه نه کی خدای قبول نه کی نو سپي کتلې نشي ولا نو کم از کم په خپل کلی کور کې د الله سره اعتکاف سنت مسنونه اعتکاف وکا په دې اعتکاف کولو باندې زما غریختنه محبوب فرمای چې رب کریم د دوو قبول شو حجونو او د دوو قبول شو عمرو ثواب در نصیب ګرځي درته یاد سات مانه یو چا تاسو کو ويره اعتکاف کې به زمون معمولات څنګه به زه مختصرا درته وایم بس هغه ثوابونه ډیر درته وسره نشم بیانولې ال د ټیم کم دی مختصرا د اعتکاف چند معمولات درته خایم اعتکاف کوون کې چې کله اعتکاف تکینی زما خبره د سحر نه شروع کوم تر مسخوتانه یا تر سحر به واپس درته راوړم چې تاسو پوه شئ په توجه مو غواړم کله چې اعتکاف کوون کې د سحر منځو کې اعتکاف کوون کې چې د سحر منځو کې او د سحر منځنه بعد تر نور خطبه د خوب نه کوي ما ننم پدی باندې تقریبا سلس دی کدولس روایت وکړه چې دغه ټیم خوب به صحابه بد غنلو منع کولو به په احادیثو کې امتنه ممانعت راغله یو سړی ته چې عذر شرعي نوي نو د سحر اذان نه بعد تر نور خطه د خوب نه کوي دغه خوب حدیث کې جهالت ورته ویلې شوی حدیث کې ورته د مفلسه سبب ویلې شوی دی حدیث کې دغه خوب ته د سسته ذریعہ ویلې شوی دا حدیث کې دغه خوب ته د بیماری جړل بیماری لګیدو سبب ورته ویلې شوی دی نن چې د الله علاج امراض باندې مونږ تاسو مبتلا یو ځکه د سحر په ټیم خوبونه کیږي نور خاطب اور خوب مکوا بهر تقدیر اعظم مخکزو اعتکاف کون کې به د سحر اذان نه بعد تر نور خاطر خوب نه کوي سحر اذان ویل شو سنت دیو کې د مانځ په انتظار باندې بکینی سنتونه بعد جمعات کې د مانځ په انتظار باندې به اعتکاف کوون کې ناشتي چې کله د جمع ټیم راغو دی به امام سره په جمع باندې منځو کې نو کدی د مانځ د سنتونه بعد تر مانځ پورې نیمه غنټه وخت دی په وخت یا کم یا زیات د دوم عمر وخت ناشته نو د تمام ناشته د الله تعالی په عبادت او بندګۍ کې شمار ګرځيږي دی په انتظار د بندګۍ او د عبادت باندې بده ناشته بیا دا غیره بعد د چې د سحر منځ ادا کو
اوس که د سنتو نه بعد چا قرآن ویلی وي تلاوت کولی شي ډېره بهتره خبره ده تلاوت دی کوي که چا قرآن نه ویلی نه ورځي ولا استغفار دی وي یعنی قل هو الله احد دی وي نبی علیہ السلام فرمایي د دارمی روایت ته دارمی شریف کې دا حدیث ذکر دی کوم انسان چې لس کرته قل هو الله احد سورت تلاوت کو ویلو د الله محبوب مبارک فرمایي باری تعالی د دې په عوض کې په جنت کې یو غټ محل ورته ور نصیب ګرځي یاد ساته نو کم از کم قل هو دی وي د سحر سنتونه تر فرض پورې تلاوت کوا که نور سنو درځي قل هو وایا کني درود شریف وایا کني استغفار وایا قسم نشي ویل چپ کینه انتظار د مانځ کوا داستا تمام وخت د عبادت وخت حسابيږي دا وخت صحیح حساب شو لکه ته به چې ګویا کې ته ټول وخت په مانځ باندې ولاړ وي بیا چې د سحر مونږ دی ادا د مانځ نه بعد په پاسې نه بس په خپل ځی باندې کینه یا تلاوت کوا یا ذکر یا استغفار یا د الله تعالی په قدرتونو کې سوچ او فکر کوا دا وخت د مراقبه دی او د دې وخت نه تر نور خاطب پورې به د سحر مانځ نه بعد تر نور خاطب اعتکاف کوون کې یا هر مؤمن مسلمان له پکار دی چې د ناستو کې د بناست په خپل ځی باندې دلته دوه اجرونه درته بیانوم حدیث مبارک کې وایي چې کوم انسان د سحر مونږ ادا کی د مانځ نه بعد تر نور خاطب په خپل ځی باندې ناسته نور روخه تو قدر رمح او رمحین یو نزد و نزي او د پاسې کې د اشراق مونږ ادا کی الله تعالی د قبول شوی حج او د عمره ثواب ورته ور نصیب ګرځي یاد ساته او دویم روایت دا وره مبارک فرمای چې کوم انسان مونږ ادا کی او د په خپل ځی باندې ناسته د خپل ځی نه پاسېدل نه دی بهر وته نه دی د لپاره فرشتي د الله په در کې د بخری او د مغفرت دعاګانې غواړي تر سوچ مونږ کون کې په جمعات کې په خپل ځی باندې ناسوي نبی علی السلام فرمایي دغه مونږ کون کې د لپاره فرشتي د بخری او د مغفرت دعاګانې غواړي اکثر نو اعتکاف کون کې له پکار دي چې سحر مانځنه بعد تر نور خاطر دی خوب نه کوي دغه ټیم دی کینی چې نور روخه تو 2 رکعاته یا 3 رکعاته نفل مونږ د اشراق دیو کی بیا دا غینه بعد که خوب نه ورزي تلاوت دیو کی دا غینه بعد که خوب نه ورزي ذکر دی کوي تسبیح دی وای استغفار دی وای که خوب ورتلو ول نور خاطر بعد دی ډډه واچي دی ودشي دو نیمه 3 غنټه خوب چیو کی چې را پاسي دا غینه بعد د کچا غرمې د ساخ د مانځ ټیم وي د سحر د نور خاطنه 2 نیمه غنټه بعد د ساخ د مانځ ټیم دی نقشو لیکل دي دغه ټیم دی پاسه 3 رکعات صلات د چاش سو ورته چاش وي سو ورته ساخ وي دوه مونږ دی کې 3 رکعات د دې مونږ په حدیثو کې ډېر فضیلت راغله بس فضیلت نشم بیانول خبر لنډوما دغه د ساخ مونږ دی کې د ساخ د مانځنه بعد که خوب نه درتلو د شپې د خوب برابر وو مطلب خوب تکلیف درته نه وو نو کینه تلاوت او ذکر وکانه خوب درتلو دلا نو بیا خیر دی یو شی بل ځان په تلاوت ذکر کې مشغول ساته چې کله غرمه داخله شو کچا غرمه راغه د غرمې وخت داخل شو د ماسپخین د منځن وړاندې په نیت د قیلولی باندې سمله قیلوله سنت طریقه ده د کچا غرمې د خوب د قیلولی چې دی د مسنون طریقه ده په نیت د قیلولی باندې سمله یو د قیلولی خوب ادا کول د زرګون رکعاتو نفل نه ډیر غوړه پدې دي چې هغه قیلوله سنت ده او نفل دي نفل خو سنت ته نه رسیږي نو لہذا بیا د قیلولی خوب وکا د غرمې خوب وکا دا غینه بعد چې را پاسي د ماسپخین مانځه د پاره نو د وخت داخله دون وړاندې پاسيګه لاړ شو دسو کا بیا راشه تلاوت وکا د 10 نه بعد چې کړه د مودس کولو وخت مکروه نه او ممنوع وخت نه وو نو ته په دغه وخت کې د 10 نه بعد 2 رکعات تحیت الوضو او منځ کې 2 رکعات منځ تحیت الوضو کوا دغه منځ نه بعد بیا کې تلاوت کوا یا دغه رنگ نوافل کوا یا ذکر کوا یا استغفار وایا یا درود وایا ماسپخین د منځ وخراو ماسپخین منځ دی ادا کو نو بیا غپونه مکوا موبایل مراله د موبایل نه کار مالا بلکې په زید دی باندې تلاوت شروع کا کته خپل تلاوت نه درځي ځان ته په موبایل کې تلاوت واچوا د ماسپخین تر مازیګر ورته کینا او د تلاوت اور یو سپاره دو سپاره هغه اوره که خپل درتلو ډیره خدا کنه درتلو ځان ته موبایل کې تلاوت واچوا موبایل کې تلاوت ولګوا او چې هغه کم زینوي ته هغه ټکی باندې ګوته ګرځوا قرآن ته ګوره قرآن ته کتل عبادت قرآن اوریدل عبادت نو قرآن به اورم قرآن ته به ګورم وسره ورسره به چې کم دی ته د کتوبه دی بیل اجر او ثواب وي د اوریدو به دی بیل اجر او ثواب کیږي نو ورسره د قرآن تلاوت اورا بیا دا غینه بعد د مازیګر مونږ ادا کا د مازیګر او د ماخام په درمیان کې به خوب نه کې دینه من راغلی دا دغه خوب ته حماقت ویل شوی دی د مازیګر او ماخام درمیان کې خوب منع دی د مازیګر نه بعد بیا کینا تر ماخام ذکر او اسکار کوا د الله تبارک وتعالى په عبادت باندې ځان مشغول ساته د مازیګر نه بعد تر ماخام مانځ نفل منع دی دې درمیان کې به نفل نه کې استغفار وایا د دین مسلې ځان ته واچو کسی می نه یادوم مسائل د علماو ځان ته واچو هغه مسلې اوره د دین یو مسله اوریدل د زر رکعات او نفل زیات ثواب لري نو په دغه وخت کې ته به بشمار مسلې د علماو د خلی اوري ته ټول ورځ کې زر رکعات نفل نشي کولی د دین مسلې یو اوري په یو او مسله اوریدو باندې زر رکعات او نفل زیات ثواب بدر الله در نصیب وګرځولې کی دا غین علاوه اوس ما خام منځ دیو کو
روزه ماتي نه بعد د ماخام مونږ دیو کو د ماخام د منځ نه بعد اعتکاف کوون کې لپاره دادي چې د شپږ رکعات صلات اوابین مونږ کې د 200 کالو قبول شوی عبادت ثواب الله تعالی په شپږ رکعات اوابین مونږ باندې ورکوي د ماخام د منځ نه بعد د اوابین مونږ کو بیا روټه خور د اغینه فارغ وګرځیدي د اغینه بعد بیا د مسخوتن د منځ اهتمام وکا او 10 درنوي 10 مات کا او 10 په وخت باندې د مسخوتن د منځ اهتمام وکا مسخوتن مونږ دی ادا کو کله مسخوتن د منځو تراویح نه بعد ستومانه وی تکاوت وو نو د شپې په اوله حصہ کې سمله ودشه دی وخت اوس خوب وکړه بس وطن د منځنه بعد او کنه خوب ته د ضرورت ډیر نه راتلو نو د شپې زیاتره حصہ په شوګیر تیرې او کنه ضرورت دی نو د مسوتن د منځنه بعد اوله حصہ کې ودشه فضل مکه نه د دنیا خبره مکوا د مسوتن د منځنه بعد اسه فضل وخت تیرول او غپونه لګول د دنیا خبره د منع دي ګناه ده نو ودشه خوب وکا چې کله د خوب دیو کو د شپې په اخره حصہ کې د شپې 2 بجې پاسېګا او بیا د غینه بعد مو دکېګا تهجد کا تر کا د تهجد منځو کا او بیا کینه دغه وخت تلاوت کوا ذکر کوا یا استغفار وای دا استغفار وای ډیر فضیلت په وخت سحر باندې راغله دي دا غینه بعد تر سحر مانځه پورې بدغه سناستي د سحر د مانځنه بعد بیا دغه خپل معمولات جاری ساته پکې منځ کې صلات تسبیح منځ کوا سلور رکعات صلات تسبیح منځ دي ان شاء الله دغه طریقو امید لرم چې پر روانه جمعه درته بیان کوم اوس وخت کم دی را سره صلات تسبیح منځ پکې کوا دا ډیر عظیم فضیلت ان شاء الله هغه هم درته بیا بیان کما په دې منځ کې د شپې نوافل ډیر کوا د ورځې پکې نوافل کوا یو څوټ وختونه داسې دي چې باغی کې فرض او نفل منع دي یو هغه وخت چې کله د طلوع د آفتاب ټیم وي د انور راخیږي نو په دغه وخت کې چې کم نه د هر قسم منځ سجده تلاوت وغیرہ د منع دي په دغه ټیم باندې به منځونه نه کې سجدي تلاوت بنه کې دویم د استوا وخت دی د زوال نه وړاندې د استوا چې بالکل د منځ اسمان ته د انور راشي او د هر یو شی سورې اغیل اندې وګرځيږي دغه وخت کې هر قسم نفل او منځ او فرض او سجده تلاوت د هر څه منع دي او دریم د غروب آفتاب ټیم دی کله چې نور پرې وتلو او نور ډوبېږي دغه وخت چې کم د نفل او فرض او تلاوت سجده تلاوت دا تمام منځونه منع دي په دغه دریو ټیمونو کې به نفل او فرض نه کې سجده تلاوت بنه کې دا منع دي دوه ټیمه داسې دي چې هغه کې علماي کرام فرمایي چې دغه ټیم به تنفلونه نه کې د سحر اذان نه بعد تر نور خاطب پورې نفل نشي کولای دغه ټیم به نفل نه کې او د مازیګر منځ نه بعد به نفل نه کې تر دې چې د ماخام منځ ادا کې د مازیګر د منځ نه بعد نفل نشي کولای د دې 15 ټیمونو نه علاوه تشپور لګي او نوافل کوا چې څومره ډیر کول شي بهتره د اجر او ثواب پکې ډیر دی دا د اعتکاف متعلق یو مختصر غونډه فضیلت او معمولات شو اوس دریمه خبره د صدقه فطر بیان د سرسئی بیان د سرسئی متعلق مختصر خبرې کوم زموږ ټیم پوره دی د سرسئی متعلق دا راځي حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا ابو داود روایت ابن ماجه او امام حاکم هم ذکر کړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د مرویاتونه حدیث ته عبد الله ابن عباس سے فرمائی فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه الفطر نبی علیہ السلام سرسیا دا لازمه ګرځول دا فرض یعنی مطلب واجب او لازمه ده په ذمه د مسلمان باندې هغه چې صاحب د نصاب ګرځيږي د په غاړه باندې دا سرسیا دا لازمه ده دی بدا ور کوي دی سرسئی کی کمال سره مبارک د دې سرسئی فایده مونږ ته خای دو فایده یې خای دو فایده توجه مشتاق یو فایده دا سرسئی چې دا طهرة للصائم من اللغو والرفث یو خو په دې کې کمال دا دی چې دا زمو استاد د روزي د پاکي ذریعہ ده په دې سره روزدار د ګنا نه پاک شي دا کم فضول خبري لهو خبري د ګناه خبري سموستانه په دې روزه کې راغلي د روزي نورانیت ختم شوه روزه مو کمزوري شوه دا روزه نه بیکاره ګرځیدل د خپل اعمالو په وجه باندې د الله محبوب فرمایي ته صدقه ورکی صدقه فطر سرسایه ورکی نو دې سره استاد روزه چې کومه کمزوري پیدا کړي وا استاد روزه چې د ګناه په ګندګي کومه ګنده ګرځیدل وا د دې صدقه فطر د وجه الله تعالی استاد روزي پاک یو ګرځول کی یاد ساته وردا ډیره عظیمه فایده ده نن سبا د ډیرو خلکو الا ماشاءالله بعض خلک نیکان بموي خو د اکثر خلکو روزي خراب دي په دروغ ویلو په غیبت کولو په چغله باندې په شیطانت باندې د کبر او د فخر په خبرو باندې د بل په سپک او په بیزته باندې د بل په غیبت باندې د دروغ په اوریدو باندې د ګناه په کارونو کول لیدو باندې د ګناه په کارونو کولو باندې د لاس خپې ګناهونه نه کیږي زمونږ استاد روزي بربادي ګرځیدل دي صدقه فطر ورکوي او خنر غونتی ورکوي او ډیر ډیر ورکوي د سره د روزه پاکيږي د الله تعالی دربار ته شرف د قبولیت ته رسیږي په دې کې بعض سړی بخل کوي بالکل نه دی پکار سستی پکې کوي بالکل نه دی پکار څومره بر وخت کولې شي د نرغونتی سرسایه ورکوي
په دې کې سستیونه کوي. دویم نمبر د الله محبوب فرمای په سرسایه ورکولو کې د مسکینانو د پاره طعام دی، دا د غریبانو طعام دی، دا د غریبانو هغه د دې سره د غریبانو چې هغه کم حاجتونه دي هغه پوره کیږي، سر ته رسیږي. د غریبانو چې کم تنگ دستې دي هغه پې لرې کیږي. نو په صدقه ورکولو کې مبارک فرمای تاسو بخل مه کوئ. حدیث کې دا هم راځي فمن اداها قبل الصلاه، کوم انسان چې د اختر د منځ نه وړاندې ورکي نو په دې کې اجر زیات دی، په دې کې ثواب زیات دی، په دې کې فضیلت زیات دی په نسبت د هغه سرسایي چې ته د وړو کې اختر د منځ نه بعد ورکي. سرسایه که یو سړی د روزي په اول روزه ورکي بالکل جایز ده، غوره او بهترم ده. کته په لسم روزه ورکي، په 15 ورکي، نن ورکي، سبای ورکي، د اختر د ورځې نه وړاندې ورکي، دا ډیره غوره او بهتره ده. دې د پاره چې دا غریبانان په دې خپل بچولا سره رزق وروړي، کور کې ورته سراشن واچي، د رزق د غم نه په بیغم وګرځيږي. دې د پاره چې دا غریب خلک زمو استاد سره په خوشالو د اختر کې شریک وګرځيږي، د خپل بچولا په د اختر راکسه پیړه کېړه یا پیزار خلی یا کوم رزق د بندوبست ولا کوي چې د غریب دا ټینشن ختم شي. د دې وجنه حدیث مبارک کې وای د اختر د منځنه وړاندې چا ورکا نو دا ډیره غوره او بهتره سرسایه ده. بعض خلک دا تاسو کې نن سرسایه کیږي، بالکل کیږي، نن ورکا ډیره بهتره خبره ده. سبای ورکا، بل ورځ ورکا، اختر ته مګور، اختر ته می سره وا د اختر د ورځې راتګ نه مخکې ورکې دی کې فضیلت ډیر دی. که یو سړی بیا د اختر پورز ورکي نو د اختر پورز د اختر د منځنه وړاندې ورکولو کې فضیلت ډیر دی. او کنه ته د اختر د مون نه بعد ورکې نو بعد کې ورکولې شي، خو زیات اجر او ثواب دادي چې د اختر د منځنه وړاندې ولا ورکا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پدې کې فرمای صدقه فطر یو حدیث کې دا وای مالدار سړی دې صدقه فطر ورکی. پدې کې د مالدارو د پاره د ګناهونو د پاکیدو ذریعہ ده. الله تعالی د دروجی په قبولیت تو رسول کې مالدار سړی دې سرسایه ورکی. او مبارک پدې حدیث کې بیا فرمای او غریب سړی دې سرسایه ورکی. غریب سړی چې سرسایه ورکی نو فیرد الله علیه اکثر مما اعطى، دې چې دا کوم سرسایه د الله په نوم د صدقه ورکی د دینه به زیاته ورته الله تعالی واپس ور نصیب وګرځول کی. یاد ساته صدقه دې ورکا نو الله تعالی د یو بدله یو په لسه باندې ورکي. مبارک یو حدیث کې دا فرمای غریب سړی دې مول سرسایي ورکوي ځکه دې سره د غریب د طعام هم الله فراخ کی. امام احمد سے په مسند احمد کې دا حدیث او امام ابو داود شریف کې دا حدیث مبارک ذکر کړی دی. غریب سړی دې سرسایي ورکي چې ډیر مسکین نوي غریبي هم سرسایي ورکوا د دې بدل الله تعالی درکې یو په لسه یو په سله یو په زره بدل الله تعالی د دې بدله در نصیب کی. هم دې رزق کې فراخي راځي او مالدار دې ورکي. مبارک فرمای د مالدار د وجود پاکه ذریعہ بده وګرځيږي. یو حدیث مبارک کې دا سي راځي مبارک فرمای صوم شهر رمضان معلق بين السماء والارض ولا يرفع الا بزکات الفطر. نبی علیہ السلام مبارک فرمای د روزي د رمضان د زمکو د اسمان په درمیان کې زوړند دي الله تعالی دربار ته قبولیت ته نه رسیږي. کله چې سړی سرسایه ورکی دا غړ آزاد کی دا فرض ادا کی دا غینه بعد د الله محبوب فرمای د روزي د الله تعالی دربار ته شرف د قبولیت ته ورسیږي. یاد ساته سرسایه خامخا ورکی. سرسایه به څومره ورکوي؟ د نبی علی السلام په زمانه کې به د 50 شیزونو نه سرسایه ورکولې شو. په دور نبوي صلی الله علیه وسلم کې 50 شیزونه به سرسایه کې خلکو ورکول. اول نمبر غنم یا د غنم وړه، دویم نمبر اوربشي یا د اوربش وړه، دریم نمبر کجوري، څلورم نمبر د کجورو نه بعد خلکو میوه به ورکول، میوه کشمش، او پنځم نمبر پنیر دی. پنیر مونږ تاسو واړل وی شو سپینګری شو خو د یو اړونه مو دوی منکا. هر سړی خپل وسته ګوري، خپل هغه ځان ته خپل حال ته ګوري، د خپل وسط طاقت او قدرت ته ګوري. خپل هغه مطلب دا دی چې غربت او مالدارت د ګوره دغه مطابق سرسایه ورکوا. مونږ تاسو نه ګناهونه نن سبا ډیر کیږي، روزي مډيري خرابې دي. نو زه هغه غټه سرسایه ورکوي چې په کوم باندې زمو استاد غټ ګناهونه معاف شي، دا روزي به بالکل پاکي وګرځيږي. یو غنمو پورې ملي ویږي. هر سړی د خپل وسط طاقت ته ګوري. که یو سړی غریب وي د سرسایه ورکوي په ټولو کې کمترین سرسایه چې دا هغه د غنمو ده. د غنمو سرسایي ریټ چې نن سبا کمیټو د خوانه کم مقرر دی. غنم یا د غنمو د اوړو 140 روپے د غنمو سرسایه د فی کس 140 روپے فی کس سرسایه مقرر شوی ده. هر چې د اوربشو سرسایه ده
د اوربشو سرسایه ورکی د غیر ریټ چې کم مقرر شوی دی که یو سړی ډیر غریب یو سرسایه ورکی د غنم ورکی که لږ معمولی د غنه خوي د سرسایه ورکی نو 230 روپے د اوربشو سرسایه مقرر شوی دا د خپل ځان پځې د 140 پځې 230 روپے دی ورکی د غنمو پځې د اوربشو سرسایه ورکی که یو سړی د غنم په وسطاقت کې خده ټول عمر د خدای خاطرو کې په یو غنمو پورې ملي ویږي د خپل روجي پاکي کوي او دا خود طعام د مسکینانو طعام دی نو که یو سړی د دینه خو وس لري نو د د خپل بچو د خیر د غنمو د بچو په ځای د غنمو ورکوا د خزي په ځای د غنمو یا د اوربشي ورکا خپل وس لري نو د خپل ځان په ځای د کجورو سرسایه ورکا د کجورو د سرسایي ریټ نن سبا 900 روپے مقرر شوی دی ته چې دا 140 روپے راواله دا یو مسکین لورکی په ایمان او وایدا دغه د یو ټیم طعام ګرځيږي جواب را نه غي پدې منګای کې پدې ګرانه کې پدې دومره مطلب به روزګارۍ کې د کرونا پدې وبا کې یو دیاړي مارو یو غریب بل بچدار سړی په 140 یا په 230 روپے دا غس کېږي ته چې سرسایه ورکې کم از کم د کجورو سرسایه ورکا یو مسکین له 900 روپے ورکې نو کم از کم یو رس خو به روجمات به خطیر شي کنه یو رس خو به فراخي راشي کنه د یو زوی یو جوړه جامه خو به برابر شي کنه د یو زوی خو به ستاو د اختر په خوشاله کې زمو استاد د بچی سره په خوشاله کې شریک وګرځيږي کنه سلورم نمبر شیز چې د مبارک په جون کې به خلکو دغه سرسایه ورکوله هغه څه شیزو هغه میوه د میوه او د میوې ریټ چې کم مقرر شوی نن سبا 1260 روپے یو سړی وس نورم لري گزاره دی روانه ده کاروبار دی خدي وسداري نو 260 روپے د میوې سرسایه مقرر شوی ده ټول عمر په یو غنمو پورې ملي ویګا نن رو لګه د میوې سرسایه ورکه 260 روپے راواله په جون کې خو په یو ځل کم از کم عملو کا خیر دی که د بچو نشي ورکوله دا غي د غنمو ورکا یا د اوربشو ورکا یا د کجورو ورکا خپل سرسایه راواله 1260 روپے او دا د میوې سرسایه یو مسکین لورکا نو داغه په کم از کم د یو ورځې گزاران خو په خطیر شي او که یو سړی دا غي نم وسدار وي لکه نن سبا زمون خلک لکپتیان نه کروڑپتیان هم دي را سره ډیر او خو مالدار دي خو مالدار دي خو جیدادمن بوي خو په جربونو زمکی به وي د نسته ژوندۍ به ټول عمر تیری که څوک یو مسکین درته ور شو دريږي نبی هغه تخلو ورانه کې داسې ما ځان محسوسي چې ما خو الله بیګام نه خړلې او سم د بل نه خیر غواړم دا بعض دومره کنجوسان موږ په دې معاشره کې شته خلک پتیان او کروڑپتیان بوي په خلی پوری بخوري مګي د نسته د سپیره ژوندۍ به تیری د دې مال باندې سو د دې دنیا نه څه مقصد چې نستا د دنیا په فایده راغونه د آخرت په خیر باندې راغ دا د چا به خو بینک بیلنس به برابر وي چا به پراپرټي وي د کرایه کورونه به وي دکانونو مارکیټونه به وي د چا به کم د کاروبارونه خو برابر روان وي د چا به کافي زمکی وي او دا غیب باوجود په خلی پوری بخوري مګي یره والله بسوګون غریبی دو تنگ دستی دو حالت خراب دی کاروبار مې وران دي الکه په سټه د مورانه کې خدای دې مورانه ودر باندې ناشکرې مکوا د ځان نخکته تو ګوره تا د پاره خو کروڑها بر شکر وستل پکار دي ستا په کور کې ایسی لګیدلې دا مثال خبرې وېما بجلی درته لګیدلې دا ته موبایل استعمالي واشنګ ماشين استعمالي مثال دا په خواني بادشاہانو کې چا په تمام دنیا بادشاہي کړي دا غي پستر موبایل لیدل نه دي پسترګو او نن غریب کر موبایل پروت دی غریب نه غریب بجلی لګیدل دا د غریب نه غریب سړی په گاډي کې ګرځيږي د غریب نه غریب سړی چې کم دی په کور کې کولر پکې یا فین یا چې کم دی ایسی په کور کې لري غرض د خبرې مې داده ته خود په خوانو بادشاہانو نه غوړو بهتره د دنیا په لیول باندې خبره درته کوم ناشکرې مکوئ که یو سړی ډیر وس لري نو دی به پنځم شیز په حدیث کې پنیر خودل شي وي دی پنیر د پنیرو سرسایه به ورکه او د پنیرو د سرسایي ریټ نن سبا چې دی 3150 روپے دی تا چې کم مالدار درکې ناشتي او د 3150 روپے خپل سرسایه راوالی او دا یو مسکین لور کی پیمان وایا دا غریب د زړه نه بسمره دعاګانې ورتوزی جواب را نه غي لګه بوزي کډیره بوزي یقین په خدای او دغه دعاګانې د رنګي کنه دنیا به دم خسته شي او آخرت به دم خسته شي نن خو په دومره مال کې ستا چین نشتا سکون دی نشتا د زندګي خوند او مزه دی نشتا د ټینشن د لاس خوب در نه درځي په بیمارو رنگ کې مبتلا دا ولی د خدای درکړي مال کې د خدای پنامه ورکړه کې ته بیا بوخل کې هغه مال چې د خدای درکړي دی او خدای تعالی ته مالک ګرځولې دا یو د خدای تعالی یو ازمیخت امتحان دی وعده در سره دا کړی دا کته یو ورکه زبدل واپس 10 روپے در کومه د یو په عوض کې کم از کم 10 بدل در کوم یو په 10 باندې دا غي باوجود هغه د خدای مال قبضه کړی دی ګیړه دی پیچولې دا د خدای په نامه نه ورکه د خدای بندگان ستا پچم غوند کې وګي ته کې ګرځيږي د خدای بندگان ستا پچم غوند کې وګي ود کېږي دا غم بچی دی پاغي په کور کې مخامخه پړ سرمانونه وي نو زما د خبري غرض دا دی د 15 شیزونو نه په دور نبوي صلی الله علیه وسلم کې سرسایه ورکولې شو
یو چې کوم دی پاغي کې غنم دی، دویم اوربشي، دریم کجوري، څلورم میوه، پنځم نمبر پنیر. هر سړی د خپل ځان ته ګوري، وسطاقت ته دی ګوري، داغي مطابق به سرسایه ورکې. ورسره اخیری خبره اکثر مرګري مونږ بار بار دا تپوس کوي، یاره یو سړی زما زوی په سعودي کې دی، رور می په سعودي کې دی، پلار می په سعودي عرب کې دی، په دوبۍ کې دی، قطر کې دی، انګلند کې دی، دی به د هغه سرسایه ورکوي که د دیزي. نو زما ته پته ولګي چې دا سړی په دنیا مین دی او دا ډېر سخت بخیل او شوم انسان دی. خفه کېږي ما دا سړی ټول عمر هلته زرګونه نه لکونه د پاکستان ګټي او خرچ کوي، صرف کوي، جمع کوي او پراپرټۍ برابري یې پې. خو که د خدای د نوم د ورکړې خبره راشي نو یاره چې سرسایه به د هغه ځي ورکوم که د دې ځي ورکوم. ورته خانه دې ړنګه نه شه، ورته خدای تعالی دې بیخ بنیاد ته خیر کا، نور به درته څه نه وایم. دا نفس او شیطان دې خدای خوار کا. دا د فقه مسله ده، شامي لیکلي دي. شامي زمونږ د فقه حنفي مذهب معتبر کتاب دی، فتاوا ده. فتاوی شاملي کی چې کوم سړی په کوم علاقه کې پاتې کیږي، کوم ځای کې اوسېږي، نو دی به د هغه علاقې د قیمت مطابق، د هغه علاقې د هغه دستور مطابق به د سرسایه خپل هم ورکوي، او چې کوم واړه معصومان بچي دي دی به د هغې سرسایه هم ورکوي. اوس کوم سړی په سعودي عرب کې پاتې کیږي، نو دغه سړي له پکار دی چې دی به خپله سرسایه د سعودي عرب په ریټ باندې به ملته ورکوي، یا که دلته هم ورکوي نو د سعودي عرب هغه ریټ به لګوي ورته. او د ده چې کوم نابالغه واړه بچي دي نو دی به د هغه واړو نابالغه بچو سرسایه هم د هغه ځي په ریټ باندې ورکوي. هر چې بالغ زامن دي که هغې خپله سرسایه ورکوي پاکستان کې، نو هغې د دلته د خپل ریټ مطابق خپله سرسایه ورکوي. کومې ښځه د خپله سرسایه ورکوي د دې ځي په حساب د خپله ورکوي. خو هغه بچي چې هغه نابالغه دي د هغې سرسایه په پلار باندې ده او د پلار خپله ذمه باندې سرسایه ده، نو دی به د هغه ځي په ریټ سرسایه ورکوي چې کوم ځای کې دی پاتې کېږي. که یو سړی افغانستان کې پاتې کېږي، بچي ټول دلته دي، دی به د افغانستان په ریټ د هغه ځي سرسایه ورکوي. د افغانستان پیسه د پاکستان نه پورته ده. که یو سړی په قطر کې پاتې کېږي، دوبۍ کې پاتې کېږي، کویت کې پاتې کېږي، انګلینډ کې پاتې کېږي، یورپ کې او که په ایشیا کې، په هر ځای کې ته به د هغه ځي د ریټ مطابق سرسایه ورکوي. دا د سرسایې مطابق مختصره مسله شوه. نور مسایل ډېر دي انشاءالله. د را روانه جمعې په ورځ باندې به په قزمرۍ باندې څو خبرې کوو. را روانه جمعه جمعة الوداع ده، اخري جمعه د رمضان المبارک ده. د دې نه علاوه پکې بله جمعه نه راځي. د را روانه جمعې په ورځ باندې به انشاءالله قزمریم کوو، د قزمرۍ مطابق مسلې به هم کوو، او بعض نور اهمو مسلو باندې به انشاءالله روشنیي اچو. وما علی الا البلاغ المبین، واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.